أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نور اتلسم سپارہ آیات نمبر 3 الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الزانی د دینه مخکې د زنا احکامات تیر شو. اوس دلته الله تعالی فرمایي چې الزانی زنا کوونکې سړی لا ينکحو دی نکاح نه کوي الا زانیتا مگر کو دی نکاح کوي نو د زانیې سره کوي او مشرکتا یې د مشرک ښځې سره کوي والزانیة او زناکاره ښځه لا ينکحها دا نکاح نه کوي الا زان مگر د زناکار سړي سره او مشرکون یا د مشرک سره. نو الزانی لا ينکحو زناکار سړی دی نکاح نه کوي الا زانیتن مگر د زانیه ښځې سره. مطلب د آیات دا دی چې څنګه دا زناکار سړی دا خبیث طبیعت والی پلیت طبیعت والی دک شان دی زناکاره ښځه دا پلیت طبیعت والی. نو هغه د فارسی هغه شعر دی د هغې مطلب دی چې باز دا د باز سره پرواز کوي او کمتره د کمترې سره پرواز کوي او مونږ وایو فرشتې ګرځي جوړ به جوړ باندې ګوري. نو چې څنګه د دې سړي طبیعت خراب دی پلیت طبیعت والا دی نو د میلان به پلیت طبیعت والا ښځې طرف ته کېږي. دا مطلب د آیات نه چې لا ينکحو الا زانیتا د زانی نکاح نه کېږي د پاک دامن ښځې سره. کو د پاک دامن ښځې سره بالفرض زانی سړي نکاح وکړه نکاح منعقد کېږي خو د طبیعت پلیت دی نو د خواهش دا کېږي چې یاره زه د زناکارې ښځې سره نکاح وکړم د پاک ښځه نه خوښېږي. نو الزانی زناکار سړی دی لا ينکحو دی نکاح نه کوي الا زانیتا مگر کو دی نکاح کوي نو د زانیې سره کوي ځکه د طبیعت په خپله پلیت دی نو د میلان به دغې پلیتې ښځې طرف ته کېږي. لکه دې سورې نور کې وروستو را روان دي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. الله تعالی فرمایي الخبیثات للخبیثین دا پلیتې ښځې الخبیثات دا پلیتې ښځې للخبیثین د پلیتو سړو دپاره دي او الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات او پلیتان سړي دا د پلیتانو ښځو دپاره دي. والطیبات للطیبین او پاکانې ښځې د پاکانو سړو دپاره دي والطیبون للطیبات او پاکان سړي دا د پاکانو ښځو دپاره دي. مطلب دا چې د دې طبیعتونه یو شانتي دي د دې میلان دا چې کوم دی یو طرف ته کېږي. د پلیت سړي میلان دا او پلیتې ښځې طرف ته کېږي او د پاک سړي میلان دا او پاکې ښځې طرف ته کېږي. نو لا ينکحو الزانی زناکار سړی لا ينکحو دی نکاح نه کېږي الا زانیتا مگر زناکار ښځې سره او مشرکتا نو د زناکار سړي د پاکې ښځې سره نکاح کېږي کو یې کړله دغه رنګې د پاکې ښځې د زناکار سړي سره کو دا نکاح وغواړي نو کېږي خو دی یې کوي نه. او مشرکتا دا بې عطف دی نو د مشرکې ښځې سره دا زناکار سړی دی غواړي چې ما د مشرکې ښځې سره نکاح وکړم نو د مشرکې ښځې سره بالاتفاق د قرآن مجید د نورو آیاتونو معلومیږي چې د مشرکې ښځې سره د مسلمان سړي او دغه رنګې د مسلمان ښځې سره د مشرک سړي دا نکاح نه کېږي. نو دلته کې دې څه وي مطلب د آیات دا دی چې دا زناکار سړی دی په نکاح نه دی اریان
دی خپل خواهش په مخه باندې راغست دی د نکاح چې کوم فواید دي چې هغه چې کوم دی انسان په خپل پاک دامن پاتې شي د نکاح د وجې نه نیک او صالح اولاد پیدا شي نو دغه فواید ته نه ګوري بس دی خواهش په مخه باندې راغست دی نو د زیناکارې سره نکاح کوي دویم د مشرک سره کو دا مشرکه ښځه دا ورته وایي چې یاره موږ له خپل دین اجازت نه راکوي نو د هغې دین د اجازت ورکولو دپاره دا ښځه ورته وایي چې یاره موږ له خپل دین او خپل مشران اجازت نه راکوي ما سره به نکاح کوي نو دی په دغه ټایم کې بیا د دې مشرکې ښځې سره نکاح کوي نو دغه نکاح هم په معنا د زینا سره دی دغه نکاح خو کېږي نه که نه نو دی بیا هم په زینا کې مبتلا دی کو دا مشرکه ښځه ورته ووایي چې یاره زه تا ته نشم در نږدې کې تر څو چې زما او ستا نکاح نه شي ولې موږ مشران منع کوي مثال په طور نو دی په دغه ټایم کې نکاح ته هم غاړه ږدي مشرکې سره ځکه د ده خو په شریعت څه کار شته دی نه د ده په نکاح څه کار نشته دی خو دی خپل خواهش په مخه باندې راغستی دی نو هغه دی د مشرکې نه هم پوره کولی شي د زیناکارې نه هم پوره کولی شي نو دی په دې ټایم کې د مشرکې سره هم نکاح کوي والزانیة او زیناکاره ښځه لا ینکحها دا نکاح نه کوي الا زانن مگر د زیناکار سړي سره او مشرکون یا د مشرک سره وحرم او حرام کړل شوي دي ذالک دغه کار علی المؤمنین په مؤمنانو باندې نو که د ذالک اشاره د زنا طرف ته شي نو بیا به مطلب دا شي چې وحرم او حرام کړی شوی دی ذالک دغه کار یعنی دغه زنا علی المؤمنین په مؤمنانو باندې او بعضې مفسرین وایي چې نه د ذالک اشاره لا ینکح دغې غونډې جملې طرف ته ده نو بیا په دې صورت کې به معنی دا شي چې کوم سړی زناکار دی زناکار سړی دی زناکاره ښځه ده دی نکاح وکړله او دی توبه نه ده ایستې بیا به د دې خاص صورت مراد شي دی توبه نه ده ایستې دې سړي ښځه واغسته په نکاح باندې او د هغې نه وروسته هم دا ښځه په زنا بدکارۍ کې مبتلا ده او دا سړی پې خوشحاله دی دی نه منع کوي نو دا نه منع کول دې ته دیوس ویلی شي ساده پښتو کې ورته موږ دوس وایو دوس به جنت ته نه داخلېږي دوس هغه سړي ته ویلی شي چې دې ته پته ده چې زما دا کور والا دا په حرامکارۍ کې مبتلا ده دې پې خبر دی او دې بیا هم دا خپله ښځه نه منع کوي دې ته دیوس یا چې کوم دی دوس ورته ویلي کېږي دې به جنت ته نه داخلېږي جنت په ده باندې حرام دی نو دلته کې چې وحرم ذالک د دې مطلب دا دی چې د دې نه بیا د دغې زینا دغه خاص صورت مراد شي چې دا سړی دا ښځه په نکاح والي او دې توبه نه ایستې او د دې سړي په نکاح کې هم دا ښځه بدکاري کوي دا سړی نه منع کوي نو دا نه منع کول ذالک دغه کار علی المؤمنین دا په مؤمنانو باندې حرام دی د دې نه بیا دغه خاص صورت مراد شي دواړه تفسیرونه شته والذین او ها کسان یرمون المحصنات چې الزام لګوي په پاک دامنو ښځو باندې محصنات محسن او محصنات دا هغه سړي او هغه ښځې ته ویلی شي چې هغې باندې مخکې د زنا تهمت نه لګېدلی نو په دې آیات مبارک کې الله تعالی حد قذف ذکر کړي حد قذف دې ته ویلی شي چې یو سړی په چا باندې تهمت ته زنا ولګي نو دې به څلور ګواهان پیش کړي نو که څلور ګواهان او څلور ګواهان چې ګواهي څنګه ورکوي نو کالمیل فی المکحلة دې به وایي چې ما داسې لیدلي دي لکه د رنجو سلایې په رنجدان کې داسې ګواهي به ورکوي دا څلور ګواهان به ګواهي ورکوي نو چې کله دا څلور ګواهان ګواهي ورکړي د قاضي په عدالت کې نو که چېرې دا سړی او ښځه دواړه شادي شده نو دواړه بیا رجم کېږي که دواړه غیر شادي شده نو دواړو ته بیا سلسل کوړې لګي خو یو شادي شده یو غیر شادي شده نو چې کوم شادي شده دی دوی به رجم کېږي چې کوم غیر شادي شده دی ته به کوړې لګي خو که بالفرض په دې څلورو ګواهانو کې یو کس د خپلې ګواهۍ نه واپس شو یا دې سړي دعوه وکړله تهمت یې ولګو خو څلور ګواهان یې برابر نه کړل نو په دې صورت کې چې چا تهمت لګولی دی دغه تهمت لګونکي ته به اتیا کوړې قاضي ورکوي په دې کې بیا دا کېدلی شي چې په چا د تهمت لګولی دی او دې سړي دا سړی معاف کړو چېرې ما د خدای دپاره معاف کړی دی نو دې ته دا اختیار شته نو قاضي به ورله بیا سزا نه ورکړي البته په زنا باندې چې کله ګواهان ثابت شو نو که دی بیا څوک معاف کړي او ګنې معاف کړي شریعت په خامخا د حد لګوي او دې حد کې څوک نرمي بیا نشي کولی البته حد قذف کې دا نرمي کېږي چې دا کم مقذوف دی بچا دا کم دغه چې دی
په چا چې تهمت لګولې دی نو کو دی وایي چې یاره ما معاف کړی دی نو قاضي بیا معاف کولی شي. نو که د 3 ګواهان پیش کړل 2 ګواهان پیش کړل 1 ګواه پیش کو یا 4 پیش کړل خو یو وروسته شو د ګواهۍ نه نو دا 4 واړو ته به حد قذف لګي اتیا کوړې. 3 ګواهان پیش شو د 3 واړو ته به کوړې لګي نو یوه سزا یې دا شوله چې دې ته به کوړې لګي. اوس دې ځای کې سوال پیدا کېږي چې یاره په دغه ټایم کې 4 ګواهان پیدا کول دا خو ډېره مشکله ده. دا ډېره مشکله ده چې سړی په داسې حالات کې بل څوک چې بدکاري کوي نو خو په پټ ځای کې کوي نو یو سړی چې ته ویني دا یو سړی به په مشکله سره ویني نو دا خو زنا طرف ته لاره اوارول دي. دې جواب شوی دی چې نه لاره اوارول نه دي. دا یو سړی چې وویني نو 2 کسان د ګواهي ورکي خو په لفظ د زنا سره د ګواهي نه ورکي د قاضي په عدالت کې داسې دی نه وایي چې دې زنا کړې ده. خو زنا یې ووایي نو بیا 4 پکار دي او که 4 کې یو کم نو 3 واړو ته به حد قذف لګي یا 2 ته به حد قذف لګي. نو دې به د زنا لفظ نه وي دې به وایي چې ما بې حجابه لیدلي دي ما په غلط کار لیدلی دي لفظ د زنا به نه وي صریح الفاظ سره به زنا نه استعمالي نو بیا به قاضي تعزیرا دې ته سزا ورکړي. دې ته قاضي تعزیر دې ته ویلی شي چې قاضي کومه سزا مناسب ګڼي نو قاضي بیا ورکولی شي. دا مطلب نه دی چې خلک چې کوم دی 4 ګواهان موندل دا خو مشکل دي نو خلک په خامخا زنا طرف ته لاره اورول دي چې څوک څه کوي نو کوي دي نه بس دغه 2 ګواهان دي لړ شي ګواهي دی وکړي چې دې مونږ په غلط حالت کې لیدلي دي یا په غیر شرعي حالت کې مو لیدلي دي نو قاضي به دې له سزا ورکوي سخت‌ترینه سزا ولا هم ورکولی شي. دا بیا په قاضي باندې منحصره ده چې قاضي څومره سزا دا مناسب ګڼي دومره سزا به ورکړي. داسې نه چې خو په دې صورت کې به دا کم سړی چې تهمت لګوي دی به د حد قذف نه بچ شي دی به د حد قذف نه بچ شي لفظ د زنا به نه استعمالي. دا به وایي چې یاره بس دې مونږ په غیر شرعي حالت کې لیدلي دي دواړه مو بې حجابه لیدلي دي خو لفظ د زنا به نه استعمالي نو بیا به قاضي دې ته سزا ورکړي او دا سړی به د حد قذف نه بچ شي. والذین او ها کسان یرمون المحصنات چې الزام لګي محصنات په پاک دامنو ښځو باندې نو دلته کې صيغه د مؤنث ذکر شوې ده خو مراد دې دواړه مذکر او مؤنث دواړه دي. کو یو سړی په پاک دامن سړی باندې تهمت ولګو د زنا یا په پاک دامن ښځه باندې ولګو او محسن او یا محسنات دا هغه زنانه هغه نارینه دی ویل شي چې هغه باندې مخکې چا د زنا تهمت نه وی لګولې. والذین ها کسان یرمون چې الزام لګوي المحصنات محصنات پاک دامنو ښځو باندې ثم بیا لم یأتو دوی را نه وستل چا چې تهمت لګول دي نو دوی را نه وستل بأربعة شهداء 4 ګواهان یې را نه وستل 4 نه کم را وستل 3 را وستل 2 را وستل یا را وستل بأربعة شهداء دی را نه وستل بأربعة 4 شهداء ګواهان نو فجلدوهم نو اوه دوی لرا 80 جلدتن اتیا کوړي دی اوه دا کوم چې گواهی کړي ده نو چې دا 3 دی او 2 دی او 3 دی او کو یو دی دا ټول ته حد قذف لګي اتیا کوړي یو سزا دا شو په دنیا کې چې اتیا کوړي لګي. ولا تقبلوا او تاسو مقبلوي لهم د دوی د پاره شهادتن شهادت گواهی ابدن همیشه د پاره به دی گواهی دا ویا مردود الشهادت دی د ویل شي د دې گواهی او په یو معاملې کې نه قبلي قاضي به د دې گواهی نه قبلي ځکه دا دې ته حد قذف لګېدل دي په دې د تهمت دی په خلکو تهمت لګي نو د دې الزام د وجې نو په دې د دې گواهی قاضي نه قبلي دا مردود الشهادت دی. په دې کې بیا اختلاف دی امام ابو حنیفه یعنی زمون امام صاحب هغه فرمایي چې کو دا سړی توبه هم وباسي او پچې چې تهمت لګول دي داغه نه معافي مو غواړي هغه معاف هم کی بیا به همیشه د پاره د گواهی نه قبليږي. البته دومره به وشي چې د حد قذف ولګېدو دویم دا چې دی خپل عمل ټیک کو یعنی د سړی نه معافي وغوښتله توبه وباسله الله نه هم توبه وباسله او د سړی نه هم معافي وغوښتله پچې چې تهمت لګولې دي نو په دې صورت کې به صرف دومره وشي چې دی به د اخروی سزا نه بچ الله به آخرت کې سزا نه ورکړي الله به معاف. البته د دې شهادت په سر نه قبليږي نو دا د سزا حصہ ده کوړي دي د دې شهادت نه قبلي دي دا زموږ د امام سي مذهب دي او د نورو امامانو په نسبت باندې چې کله دي توبه وباسله
او د دې سړي نه معافي وغوښتل او دې سړي معاف کړل او دې ته کوړې ولګېدې، نو بس د کوړو نه وروسته دې توبه وباسله او دې سړي نه معافي هم وغوښته، سړي معاف هم کړو، چا باندې تهمت لګول دی. نو په دې صورت کې د دې ګواهي بیا به قبلېږي چې توبه یې وباسله، سړي نه معافي وغوښتله، نو بیا به ګواهي قبلېږي. خو د نورو امامانو زمونږ امام صاحب وایي چې نه، دا د دې حد چې کوم دی حصه ده، دا د دې سزا حصه ده، نو به کوړې لګي به همیشه دپاره دې ګواهي نه قبلېږي. البته چې دې توبه وباسي او د دې سړي نه معافي وغواړي، دې معاف کړي، نو د هغې نه وروسته به دومره وشي چې دې به د آخرت ته سزا نه الله تعالی چې کوم دی خلاص کړي، الله تعالی به معاف کړي. ولا تقبلوا تاسو مقبلوئ لهم د دوی دپاره شهادتا شهادت ابدا همیشه دپاره، و اولئک هم الفاسقون دا خلق فاسقان دی ګنهګاران دی، الا الذین سوا د هغه کسانو نه تابو چې دي توبه وباسله من بعد ذلک رستو د دې نه، یعنې رستو د تهمت لګولو نه، واصلحوا او خپل عمل یې ټیک کړو، د دې سړي نه معافي هم وغوښتل، هغه معاف هم کړو، نو فإن الله بېشک الله تعالی غفور الرحیم بخونکی او مهربان دی. بس الزانی زناکار سړی لا ینکحو دی بندی نکاح نه کوي الا زانیتا مگر د زانیې سره نکاح کوي، او مشرکتا یا د مشرکې ښځې سره نکاح کوي، والزانیتو او زانیه ښځه لا ینکحها دا نکاح نه کوي الا زانن کو شریکینو د زناکار سړي سره نکاح کوي، او مشرکون یا د مشرک سړي سره کوي. وحرم او حرام کړی شوی دی ذلک دغه کار غلل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې، دغه زنا په مؤمنانو باندې حرام کړل شوی ده، یا دغه خاص صورت په مؤمنانو باندې خاص حرام کړی شوی دی چې دی بیبي وکړي زناکاره او بیا د په موجودګۍ کې زنا کوي او د سره د علم دا د زنا نه نه منې کوي، نو دقه د زنا نه نه منع کول دغه کار ذالک دغه کار علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرام کړل شوی دی. دواړه تفسیرونه دي پکې. والذین ها کسان یرمون المحصنات چې دی الزام لګوي په پاک دامنو ښځو باندې یا پاک دامنو سړو باندې، ثم لم یأتوا بیا دوی را نه وستل باربعة شهداء څلور ګواهان، فجلدوهم نو ووهئ دوی لره 80 جلدة اتیا کوړې، ولا تقبلوا او تاسو مقبلوئ لهم د دوی دپاره شهادتا ګواهي ابدا همیشه دپاره، په اسم معامله کې به د دې ګواهي نه قبلېږي. اولئک هم الفاسقون دا خلق فاسقان دي، الا الذین سوا د هغه کسانو نه تابو چې توبه یې وباسله من بعد ذلک وروستو د دې نه، یعنې وروستو یې تهمت نه، واصلحوا خپل عمل یې ټیک کو او د دې چا باندې چې تهمت لګولې د هغه نه معافي وغوښتله هغه معاف کړل، نو فإن الله بېشک الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربان دی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.